सरसाई متعلق دا مسله لګ واضح کو ځکه چې دې کې لګ اختلاف دی. خلقوم وایي څوک وایي چې 300 دا څوک وایي 200 دا څوک وایي 250 دا. نو دې کې د علماو ګناه نشته. علما مه بدناموئ. وایي علما په یوه نه ودرېږي. څوک وایي چې دومره ده دومره ده. دا موږ په یوه ځکه نه ودرېږو چې هلته ریټ په یوه نه ودرېږي. ما یوه پیره د سرسایي حساب وکړو نو د غنمو سټه په 10,000 وه. نو ما حساب وکړو نو سرسایه مثال یاده کړله. په لوډ سپیکر ملانه ویډیو خو کسانو ته مې وویله. نو چې بیا مې تپوس کوو نو غنم 10.5 ته تلي وو. نو چې بیا 100 ورځې تېرې شوې نو 11 ته رسېدلي وو. نو چې بل مې حساب وکړو 11,400 نو په هغې مې حساب وکړو. نو چې پرون خو تپوس وکړو نو 12,000 دي. نو دا غنم په ځای نه ودرېږي. سرسایه چې دا ښه ټکا پکا 2 کیلو غنم پاو کم 2 کیلو غنم احتیاطاً 2 کیلو غنم دا د یو تن سرسایه ده. پاو کم 2 کیلو غنم احتیاطاً 2 کیلو غنم. بس ځان له د ریټ معلومات کوئ چې کو کیلو په 100 جو 200 روپۍ سرسایه شوله نو په 12,000 روپۍ نن سبا سټه ده. نو په دې حساب چې پې مونږ حساب وکړو نو 120 روپۍ یو کیلو راځي. نو 2 کیلو سرسایه ده نو 240 روپۍ نن سبا د یو تن سرسایه ده. تاسو احتیاطاً 250 ورکه حساب به هم برابر راځي. لکه فایده به هم دي غریبانانو ته ورسي. خیر دی کو یو 100 روپۍ سیوا لاړلې مخکې خو دا سرسایي لګي کمی کمی به وي. زمونږ یو ملګری دی ګپي دی بل ته ټلیفون وکړو ویلې سرسایي به څه چل کوو. خو ته په الحال د خلکو ته 100 یادو چې مونږ به کې خوش وي بیا به وروستو نور ګورو. ما ورته ویله کې خو دا بل ځای تپوس وکړي تا ورته 100 یاده کړي بل ورته 50 یاده کړي. تا ته به چې دا 100 دي په کوم دلیل وي نو بیا به څه دلیل ورکوي. په هر صورت 240 روپۍ د نن د ور سرسایه ده. احتیاطاً 250 د یو تن سرسایه ده. تاسو به اخبار کې لیدي څوک په وایي 300 ده. په دې مه پریشانه کېږئ. د علاقې د ریټونو فرقي بعضې بازارونه یې هلته غنم نه رایج هلته اوړه رایجي نو هلته علما د اوړو حساب وکړي او په هله علاقه کې خپل دغه معتبر دي. نو بونیر ښه زمیندار علاقه ده او ښه غنم پکې کېږي. نو چې د غنمو په حساب سرسایه نن سبا 240 احتیاطاً 250 روپۍ د نن نه پې شروع کوئ ورکوئ. که چاته 220 یاد کړي نو دې کې د هغه ګناه نه وګورئ. بعضې علماو به خپلو مقتدیانو ته 220 یادې کړي خو دا په تېره جمعه 220 وي. هغې وخت کې لا ریټ کم نو دې کې د هغې قصور نشته. جګړې به ورسره نه کوئ. نو نن سبا سرسایه دغه ده. بل په یو مسله ځان پوه کوئ. دا سړی وایي چې دا سرسایه په هر چا واجب ده. نو بعضې غریب سړی و د سرسایي په فکر کې چې 10 تنه نو د 2 تنو 500 شوله او بیا د 2 تنو 500 شوله نو دا خو ځان له پوره پیسې رغېږي. سرسایه ګورې په مالدار سړي ده په غریب سړي سرسایه نه ده واجب. که سړی ورکوي نو ښه خبره ده مونږ یې نه منع کوو. خو ګورې په غریب سړي سرسایه واجب ده او په مالدار په غریب نه ده واجب او په مالدار واجب ده. مالدار چاته وي او غریب چاته وي چې 1 کروڑ روپۍ دا به مالداري نه. د شریعت مالدار هغه ته وي چې د هغه سره 52 تولي سپین زري دا د شریعت مالدار دی. دته شریعت مالدار وي چې دا ورسره نه دی غریب دی. د هغې حساب مې د لم وکړو. تاسو وایئ علما ځان له بېغمه ناست یو. مونږ ټوله ورځ تاسو د کله د زرګر نمبر یې پیدا کوو کله یو ته ټلیفون کوو. هغه حساب مې د لو کو د 52 تولو نو 1,12,000 روپۍ راځي. ځکه سره زر ګران سپین زر ګران شوي دي 2100 باندې څه د پاسه توله ده. لاول نصاب 60,000 په 60,000 به سړی مالدارېدو. نن سبا د سرو زرو د سپینو زرو فی الحال نرخ یادوم که بیا وروستو وختو نو ماته به څه نه وایې ګورې. فی الحال 1,12,000 روپۍ 1,12,000 روپۍ چې دا د چا سره وي دا ته شریعت مالدار وي. دا و سره نغدي دي یی دکان دی دی ترسي یی دا چاته قرض دی. نو چې دا ور سره وي نو دی مالدار دی په د سرسایه واجب ده. او چې دا ور سره نه وي د ته شریعت غریب وي په د باندې سرسایه واجب نه ده. نو ماښام له ورسره 1,000 روپۍ نه وي سرسایې له پیسې ګورم پتا خو نه ده واجب سرسایه. نو چې 1,12,000 روپۍ نصاب دی
پدې سړی مالداریږي نو چې دا د چا سره هغه به سرسایه ورکوي او چې دا د چا سره نه نو په هغه باندې بیا سرسایه واجب نه ده هغه د شریعت په اصطلاح د ښځې سرسایه په خاوند نه ده واجب د بالغ اولاد سرسایه په خاوند په پلار نه ده واجب ښه که ورکوي نو ورکولی شي خاوند د ښځې سرسایه ورکولی شي خاوند د بالغ اولاد سرسایه ورکولی شي خو واجب په د خپله سرسایه ده چې کله دی مالداري او نابالغه بچي چې غریبانان وي د هغې سرسایه په ده باندې واجب ده دا به دی ورکوي سرسایه چاله نشي ورکولی او چاله ورکولی شي اصولو کې سرسایه نشي ورکولی اصول څه ته وایي چې ته ترې نه پیدای پلار مور نیکه د مور د پلار مور د مور په بره چې ته ترې نه پیدای پلار مور نیکه د مور د پلار مور په بره ځه په دې کې سرسایه نشي ورکولی دې ته اصول وایي دویم فروع چې ستا نه پیدا زوی نوسې لور کړوسۍ په دې کې زکات نشي ورکولی سرسایه هم نشي ورکولی زکات د پلار سرسایه په لور نه کیږي ګورې ښه هر څومره که غریب وي لور زوی نوسې کړوسې په کته په دې کې سرسایه نشي ورکولی او بل چې کم سړی مالدار وي هغه هم سرسایه نشي ورکولی مالدار مې درته اوس وي چې د 52 تولو څه قیمت رغیږي چې دا ورسره نو دله هم سرسایه نشي ورکولی ښه چې مالداري او بل سید له سرسایه نشي ورکولی میا صاحب چې ورته وایي ښه ځکه زکاتونه سرسایي دا د خلکو د مال خیرې دی او سیدان ډیر پاک خلق دی نو دی له به دا نه ورکوي ښه سید که هر څومره غریبي میا صاحب نو دی به سرسایه نالي زکات په نالي ښه دله صدقې ورکوئ او د دین علاوه په دی نور او د ښځې سرسایه په خاوند نه کیږي او د خاوند سرسایه به ښځه وله نه ورکوي خاوند سرسایه ښځې له به نه ورکوي ښځه به خپله سرسایه خاوند له نه ورکوي د دین علاوه نورو ټولو له ورکولی شي لکه د رور سرسایه په خور کیږي د رور سرسایه په رور کیږي په ماما کیږي په ترور کیږي په مامی کیږي اخوا دیخوا چې څومره دي د اصول فروع نه علاوه خو چې غریبانان وي نو په دې باندې سرسایه کیږي دی له سرسایه ورکولی شي سرسایه څومره ده نو دا زاړه کلیپونه زما چلیږي د 2026 سرسایه درته وایم اوسني کال اول ځان پوه کوي نبی علیه السلام به څلورو څیزونو باندې سرسایه ورکول غنم به یې ورکول غنمو باندې ثابت ته او د کجورو ثابت ته او د وربشو ثابت ته او د وسکو ثابت ته نبی علیه السلام به د غنمو نه نیم صاع ورکو د وربشو نه به روغ صاع ورکو د کجورو نه به روغ صاع ورکو او د وسکو نه به روغ صاع ورکو خو د غنمو نه به نیم صاع ورکو د نیم صاع قیمت څومره دی نیم صاع چې دی د غنمو هغه زمونږ د کیلوګانو په حساب پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو ښه د غنمو نه نیم صاع ورکړي او د کجورو په حساب چې ورکړي بیا به روغ صاع ورکړي نو دا پوکم 2 کیلو چې ډبل کې سکم 4 کیلو ښه د وربشو نه او د کجورو نم سکم 4 کیلو او د وسکو نم سکم 4 کیلو ځکه د هغې نه روغ صاع ورکړی دی او د غنمو نه نیم صاع ورکړی دی نو د غنمو په حساب چې سړی سرسایه ورکوي چې زمونږ علاقه کې تقریبا غنم رایج دي ټول خلق زمیدار دی او د غنمو استعمال لی نو د غنمو په حساب باندې دا ځان سره یوه قاعده یاده کوي سړی به ټلیفون کې وي سرسایه څو ده نو ما ته خو پته نشته وی 100 روپۍ ورکم نو زه هم د روپو پته خو لا نه لګي خو سرسایه چې دا پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو نو ځان له معلومات وکړه د بیپاري ریټ په معتبري د علاقې ما نن معلومات وکړل نننی ریټ 12,000 روپۍ د غنمو سټه هغوی ورکوي عام د بازار ریټ 12,000 روپۍ چلیږي نو د کیلو ریټ چې دی 120 روپۍ دی نو د 2 کیلو شولې 240 روپۍ نو د 2026 د سکلنی کال د یو تن سرسایه چې دا
پوکم 2 کیلو احتیاطاً 2 کیلو چې داغي قیمت 240 روپۍ دی ښه لکه سرسایه ورکوي د سکلنی کال سرسایه چې دا هغه 240 روپۍ د غنمو په حساب باندې رغیږي بعضې وخت کې سړی وي 400 ده څوک وي 300 ده دا د هرې علاقې ریټ معتبري بعضو علاقو کې به وړئ بعضې خلک به په کجورو ورکوي خو زمونږ علاقه عام طور پر ټولې دنیا ته پته ده چې غنم پکې رایج دي نو زمونږ د 2026 په حساب سرسایه چې ننني معلومات دي نو هغه 240 روپۍ ده پکار دا ده چې دا سرسایه د اختر نه مخکې ورکړي ځکه یو غریب به پې ځان له اختر له کپړې والي جوړه به پې چرته جوړه کړي په دې کې او د یو تن سرسایه 2 تنو تم ورکولی شي 3 تم ورکولی شي او د روغ کور سرسایه 1 تن تم ورکولی شي بعضې خلک کور کې 15 تنې نو د یو هغه به جدا کړي 240 یو له 240 بل نو په 240 روپۍ د چا څه کېږي مړه د ټول کور سرسایه راټوله کا چېرته 2-3 زره روپۍ به ترې جوړې شي نو دا یو غریب له ورکه نو د ټول کور سرسایه 1 تن لم ورکولی شي او د یو هغه 1 تن لم ورکولی شي او دا یو 2-3 تنو له دا یوه سرسایه م ورکولی شي په دې کې دا مسله نشته دی ښه خو کوشش کوئ دا د اختر نه مخکې ورکوئ چې خلک پې ځان له اختر له څه ضروریات وکړي څه حوایج پې ځان له والي خپل ضروریات پې ترسره کړي چې کله مونږ کلمه وویلله نو دې کلمې مونږ او تاسو ټول په یو مزي کې وپیلو په یو تار کې راټول کړو چې هغه تار د ایمان دی او ایمان د ورورولۍ تعلیم ورکوي چې تاسو ټول آپس کې رونه یې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمائی انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت نقل کی وی د دواړو جهانو سردار او فرمایل قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تقاطعوا د یو بل سره تعلق مپرې کوئ یو بل سره قطع تعلق مکوئ لا تقاطعوا یو بل سره رشتې مکټ کوئ د یو بل سره غوږ او سلام مکټ کوئ لا تقاطعوا رشتې مکټ کوئ رشتہ داری مکټ کوئ حدیث مبارک کې راځي د قیامت په ورځ به د عرش ته لاندې 3 څیزه ولاړي یو به قرآني یو به امانتي او یو به رشتہ داری رشتہ داری دا صله رحمي ورته عربی کې وایي او پښتو کې ورته مونږ رشتہ داری وایو دا پلار دی او دا مور ده او دا خور دی دا خور ده او دا رور دی دا زوی دی دا ترور ده دا ماما دی دا ټول رشتہ داری ده لا تقاطعوا امام الانبیاء فرمایي داسې مه کوئ یو بل سره قطع تعلق مه کوئ وی دا رشتہ داری به د قیامت په ورځ د عرش ته لاندې ولاړئ او دلته به د خلقو فیصلې کیږي او دې دوران کې به صله رحمي آواز وکړي صله رحمۍ به یو آواز راشي تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله یا الله چا چې زه په دنیا کې پرې کړي وم الله نن د خپل رحمت نه لرې که الا من وصلني وصله الله الله چا چې د خپل دنیا کې زما خیال ساتلی الله نن د خپل رحمت سره یو ځای تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله الله چې زی دنیا کې پرې کړي وم الله نن د خپل رحمت نه لرې که نو ورځ د محشر به یو د میدان به د حساب کتاب شروعي حساب بکیږي او دغه دوران کې به رشتہ داری آواز وکړي نو ډیره د خسران خبره ده ځکه امام الانبیاء فرمایي لا تقاطعوا د یو بل سره قطع تعلق مه کوئ ولا تدابروا یو بل پسې پیشه خبرې مه کوئ د یو بل د عزت خیال ساتئ سړی حاضر نه دی هغه پسې بدې ردې مه وایئ ولا تدابروا یو بل پسې مه ورپسې کیږئ یو بل پسې پیشه خبرې مه کوه چې هغه غایب دی نو دعا ورته کوه حدیث مبارک کې راځي زر چې کومې دعاګانې قبلیږي نو دعوت غائب لغائب
چې یو سړی حاضر نه یو ته د هغه دپاره دعا غواړي دا ډېره زر الله قبلي او دې کې بله پیدا ده چې یو سړی حاضر نه یو ته هغه له دعا غواړي حدیث مبارک کې راځي چې ته دغه دعا وغواړې نو فرشته ولاړې وي یا الله دا دعا د ده په حق کې قبوله کړه نو ته بنده دپاره دعا غواړي او هلته فرشته وي یا الله دا دعا د ده په حق کې قبوله کړه نو ستا دا به یا قبلیږي یا نه فرشتې چې تا دپاره وغوښته نو هغه قبوله شول ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ولا تدابرو یو بل پسې پیشه غیبانه یو بل پسې خبرې مه کوئ د یو بل عزت مه خرابوئ ولا تباغضو د یو بل سره بغض مه ساتئ زړه کې کینه مه ساتئ ولا تباغضو ولا تحاسدو د یو بل سره حسد هم مه کوئ د یو بل سره بغض هم مه ساتئ هغه له چې الله څه ورکړي دي دا د هغه دي او تا له چې څه درکړي په دې خپل صبر وکړه په پردي مالونو د الله نه ګیلې مه کوه په پردي عزتونو د الله نه ګیلې مه کوه عزت هغه له الله ورکړی دی او حسد ته کوي دا د الله په تقسیم باندې اعتراض کول دی نو نبی علیہ السلام فرمایي ولا تباغضو ولا تحاسدو یو بل سره بغض مه ساتئ ولا تحاسدو د یو بل سره حسد هم مه کوئ حسد معنی دا ده یو کس سره د مال ولیدو عزت ولیدو ښکلی څیز دي ولیدو وی یا الله د ده نه یې والې نه که مال یې راکوي او که نه یې راکوي خو د ده سره مې نه دی خوښ نه دا چې الله ورکو هغه کې به یې ځای و دا به الله چې دا عزت ورکو نو هغه کې به یې ځای و ته د الله په تقسیم اعتراض مه کوه او نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل وی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث د یو مسلمان د پارم حلال ندی چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دې کې اوس رشتہ دار نشته دی ولا یحل لمسلم ان یهجر اخاه فوق ثلاث دا د مسلمان د پاره روان دي چې د بل مسلمان سره د 3 ورځو نه په اخوا باندې فوق ثلاث قطع تعلق وکړي نبی علیہ السلام فرمایي لا یحل دا حلال ندی په دین اسلام کې او هر چې دا 3 ورځې یادي د 3 ورځو نه په اپله نو علما وایي دا ځکه یادوي چې دا ورځ دوه د سړي په زړه کې ډېر انتقام چلیږي را چلیږي ربه دی راشي که نه نو دا ورځ دوه د ده په زړه کې دا ډېر د انتقام دا غصه چلیږي را چلیږي نو شریعت وی د 3 ورځو نه په اپله نو چې سړی جوړیږي نو عام طور پر کې 3 ورځې لګي نو محدثین وایي خیر دی که دا 2-3 ورځې پکې ولګي نو خیر دی خو د دې نه په اپله مازغه ساړه شول جرګه لاړله او راله او خبرې در سره وکړلې نو باس په اپله باندې بیا قطع تعلق مه کوه دا د امام الانبیا شیوه نه او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د اخلاقو نه بار نو حلال ندی د مسلمان د پاره چې د مسلمان سره 3 ورځو نه په اخوا باندې قطع تعلق وکړي دا 3 ورځې د کې دا غصه او دا جذبه 3 ورځو نه په اخوا بیا دا د اسلام خلاف د شروع حدیث مبارک کې راځي چې دغه مسلمان ورله مخې له ورشي او د سره قطع تعلق دی دی وی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دی په هغه باندې سلام ورواچي هغه جواب ورنکي حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي حدیث مبارک کې راځي دی په بیا سلام ورواچي هغه بیا جواب ورنکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی د دا ګنام الله په هغه باندې بار کړل اوس په د ګناه تپوسم داغه نکی ځکه د 3 پیری ذمه خلاص کړل او 3 پیری د سلام ورواچو سلام یوازې سلام نه دی السلام علیکم پتاسو دی سلامتیا وینو دی کې دا تعلیمم دی چې زما د طرف نه خبره ختمه رزه ګورې تا سره نور تکلیف نه در رسومه السلام علیکم
زما د طرف نه سلامتیا د سلامتیا، زما د طرف نه روغه ده، او دې نه وایي چې وعلیکم السلام. نو چې درې پیرې د سلام ورواچي او دې بیا هم جواب ورنکي، حدیث مبارک کې راځي د ګناه په ده باندې بار شوله او د هغې تپوس په اخوا بیا هغه ګناهګار دی او دی نه دی ګناهګار. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو بل سره بغض او ړبدي مه کوئ او اسلام د ورورولۍ تعلیم ورکوي، آپس کې رونه رونه شي. حدیث مبارک کې راځي یو صحابي راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الله حبیبه یو داسې عمل راته وښیه چې جنت ته لاړ شم. بس یو داسې عمل راته وښیه چې سړی جنت ته رسی. نو امام الانبیا ورته یو عمل وی لا تغضب ولک الجنه، بس غصه مه کوه ته به جنت ته ځې، غصه مه کوه ته به جنت ته ځې. څه مطلب؟ غصه خو به خامخا راځي، خو غصه کنټرولوه نو ته به جنت ته ځې. چا چې غصه کنټرول کړه دی به جنت ته ځي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته د جنت د تلو عملو خو وی غصه مه کوه، نو غصه کنټرول کوه نو تا د پاره بیا جنت دی. دا یو عمل ساته چې غصه کنټرول کوه. نن سبا چې دا څومره اختلافات رالل د دې وجه دا ده چې زمونږ غصه په کنټرول کې نه ده. غصې حالت کې بیا نه الله یادي او نه بیا د الله رسول یادي. عامو حالاتو کې هر څه یادي، خو چې غصه راشي بیا هر څه هیر وي. نو د غصې په حالت کې نفس کنټرولوه، غصې په حالت کې بد رد کنزل مه کوه، بیبي ته طلاقونه مه ورکوه بیا وروستو ستومانې. نو دا وایي د غصې په حالت کې ومه. نو چې د غصې په حالت کې سړی نه وي، هغه خوشحالې او رضا ناست وي، نو هغه ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. چې د غصې حالت نه نه هسې بې وجې به ښځې ته وایي چې ته په ما طلاق یې. نو دا خو د غصې حالت که نه. ځکه امام الانبیا فرمایي چې غصه کنټرول کوه، غصه کنټرول کوه، د ډېرو خبرو نه به بچ. غصې په حالت کې نه بدې ردې تې نه وځي، کنزل وکړي او پلار او مور بل له یاد کړي، داسې مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی مومن چې دی که نه دی به لعان نه وي، دی به لعنت نه وي، دی به خیري نه کوي، دی به بدې ردې نه وي، دی به سپکې خبرې نه کوي. مومن دی به لعنت کلمات نه وي او دی نه غټ ځان ساتئ. حدیث مبارک کې راځي چې یو سړی چاته ووایي چې ای کافره، ای فاسقه، او دا خبرې کنزل ورته وکړي، ای بے غیرته، ای پلان کیا، ای پلان کیا. حدیث مبارک کې راځي وي دا الفاظ وګرځېدي سي، زی ګوري زی. نه که تا هغه ته فاسق ویلی او هغه نه وي، نو دا الفاظ راشي په تا باندې ولګي، دا په تا راشي په تا. وی کافره، ای مشرکه، دا څومره غټ الفاظ دي، دا به چاته نه وی. دا د مؤمن الفاظ نه دي. حدیث مبارک کې راځي لعنت کوونکی نه دی، دا بد ردی چې وي او دا خیری چې کوي او دا زنانم ډېرې زیاتې خیری کوي. لعان د ځان نه مه جوړوئ. حدیث مبارک کې راځي وی لعان چې دی، لعان دی به د قیامت په ورځ د دوو خبرو نه محرومه ګرځي. لعان چې دی یو به د الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. د لعان سړي سفارش الله نه قبلی چې هغه لعنت لیږي او هر ټیم بد رد او کنزل او په خوله کې سمه خبره نه وي، دا لعان دی. د ده به الله سفارش نه قبلی په ورځ د قیامت. حدیث مبارک کې راځي دا ولا شفعاء او ولا شهداء یوم القیامه، نه به شفیعان جوړیږي او نه به شهدا جوړیږي. شهدا څه مطلب؟ قیامت کې به الله د دې امتونو نه ګواهی علي. امت ته به وایي تاسو ته دا پیغمبر راغلی و، د تاسو ته دین اسلام را رسولی و، دا به د دې امت نم دا ګواهی علي. وی به چې تاسو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رسالت ګواهی کوئ، نو دا ټول امت په ګواهی کوي چې او الله مونږ ته تا قرآن کې ویلیو چې امام الانبیا راغلی و قوم ته دین اسلام را رسولی و. نو حدیث مبارک کې راځي وی دقه لعان سړی نه دی به الله د دې شهداو نه به دغه کوي ختمی چې دا
قوم گواهی کی په پیغمبرانو نو الله به وایي دا لعان تی لر کوي د گواهی ته ضرورت نشته د اړو نه وایي چې مونږ ته پیغمبر راغلی او د لعان ولا شهداء دی به په دغې شهداو کې نه ګواهانو کې چې کوم امت د پیغمبر په باره کې ګواهي ورکوي چې او دی مونږ ته راغلی نو دا لعان به تی الله وباسي چې دی دې پکې ګواهي نه ورکوي په ورځ د قیامت نن مونږ معمولی خبره نو بد ردی او کنزل په خوله کې هم سمه خبره نه په خوله کې هم چرته سمه خبره نه دا بهادري نه ده دا غیرت نه دی ترخی خبرې او کنزل کول دا ډیره ناروا ده سارو ته نبی علیہ السلام وی کنزل مکوئ نو سارو ته کنزل مکوئ نبی علیہ السلام سره یو سورلی وه نو یو کس هغې سورلی ته کنزل وکړل نو بیا ورته راوخوت نبی علیہ السلام ورته کوز شوې تا خو اوس په دې سورلی لعنت رالیږو اوس پې سورلي کوي د پاس اوس دې پې لعنت راولیږو او اوس پې سورلي کوي وی اوس کوز شه د دې نه نو وی سورلو ته کنزل مکوئ زمانې تم کنزل مکوئ شپې ته کنزل مکوئ ورځې ته کنزل مکوئ دا الله راولي د شپې څه قصور نشته دی زمانې ته کنزل مکوئ خلقو ته کنزل مکوئ حدیث مبارک کې دام راغلی بیبي ته به کنزل نه کوي د بیبي په حقونو کې یو حق دا دی چې هغې ته به بدې ردې نه وایي په مخ په یې وښینه او بدې ردې پلار نیکه او دا الفاظ به ورته نه وایي دا الفاظ به ورته نه وایي دا د مؤمن شان نه دی نو معمولی خبر او ډیر ناروا کنزل دا کورونه کې مه کوئ په دې دا بیبیانې ډېرې خفه کېږي دا ناروا کنزل چې سړی کوي حدیث مبارک کې راځي مونږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه ډېر غیرتیان یو نبی کریم صلی الله علیه وسلم روایاتو کې راځي عایشې رضی الله تعالی عنها ورله اوبه راوړلې نو عایشې رضی الله تعالی عنها ترېنه اوبه وڅکلې نو چې اوبه یې ترې وڅکلې امام الانبیا لی اوبه راوړي نو امام الانبیا ورته وایي عایشې رضی الله تعالی عنها ته وی عایشې تا چې اوبه څکلې نو د کم طرف نه دې څکلې وي تا دا خوله په کم ځای لګولې وه په دې لوښي وی د الله حبیبه ما په دې ځای په حقه ځای خوله ولګوله اوبه یې وڅکلې اوس چې ښځه اوبه راوړي خاوند له هغه ورته وایي مردارې دا دې ولې جوټه کړلې زه به ستا جوټه اوبه څکمه دا دې جوټه کړلې دا مسلمانه نه ده ولې نو دا بدې ردې او دا خبرې امام الانبیا نه دي کړي د امام الانبیا ښکلي اخلاق بهترین اخلاق اختیار کړي په حقه ځای باندې خوله کېښودله چې په کومه ځای باندې عایشې رضی الله تعالی عنها خوله ایښې وه او حقه اوبه یې باقي وڅکلې چې هغې ترې څکلې وې او باقي وڅکلې نو دا داسې نو بیا هغه سره کور کې بیبیانې تنګېدلې نه به تنګېدلې بیبي به بیا د هغه سره کوم ځای تنګه شوې وه نو دا خو چې معمولی خبره راځي هر چاته معاشره کې کنزل نه کوو بدې ردې نه وایو حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی پالوان سړی درته وښیم پالوان پیژنئ مونږ پالوان چاته وایو چې بل راپرځوي مونږ وایو دا پالوان دی ځکه چې بل راپرځوي نبی علیه السلام فرمایي لیس الشدید بالسرعت نه پالوان دا نه دی چې بل راپرځوي دا تعریف تا ته چا کړی دی مونږ خو به تپوس د امام الانبیا نه کوو د الله حبیبه پالوان څوک دی مونږ وایو پالوان هغه دی چې هغه بل راپرځوي په او د پاسه پې کینی دا پالوان دی نو نبی علیہ السلام فرمائی لیس الشدید بالسرعت نا پالوان دا نه دی پالوان پیژنئ پالوان دا نه دی انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب پالوان هغه دی چې دله غصه ورله او د غصې په وخت کې خپل نفس کانټرول کو دا پالوان دی پالوان دا دی چې هغه ته په خپله غصه باندې زورور دی او غصه را پرځولی شي چې سړی را پرځوي دا پالوان نه دی چې غصه را پرځوي نو دا پالوان دی دا امام الانبیا وایي پالوان هغه دی چې هغه خپله غصه کنټرول کړله غصه یې رو پرځوله نو ده ته پالوان وایه دا پالوان دی چې د غصې په وخت کې د خپل نفس قابو کو او امام الانبیا ډېرې ښکلې طریقې ښودلي دي نو وایي چې غصه درلله ولاړې نو زر کښېنه غصه به دې مړه شي زر اوائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم دا شیطانی عمل لے شیطان غصہ کړم اسی نه چرته بیبی له طلاق ورنکم دا
ناروا الفاظ می د جبې نه اونوځي سبا به پې بیا ستومانه یم. نو د غصې په وخت کې نفس کنټرولول، نبی علیہ السلام فرمایي دا پالوان سړی دی، دا پالوان سړی دی. کوشش دا کو د ما ته بد راورسول د دې انتقام دیتی الله والی. بس حدیث مبارک کې راځي وي یو صحابي فرمایي وي زه ناسوم، نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم ناسو، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنهم ناسو. ښکلی دورونو وی مونږ مجلس کې ناسو، دې کې یو سړی راغی ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته بدې ردې شروع کړې. چې وی کړې ورته نو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه غلی و، هغه بیا وکړلې نو دی بیا غلی و. چې هغه بیا وکړې په دریم ځل نو ده وله جواب ورک. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه وله جواب ورکو، ته ما ته لکه بدې ردې وی، ده وله جواب و. چې ورکو نو نبی علیہ السلام د مجلس نه پاسې، نبی علیہ السلام ناستې مجلس کې، نبی علیہ السلام پاسې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه ورته وی د الله حبیبه خفه شولې؟ ځکه پاسې دی. وی نه خفه شوی نه یم، خو چې دې سړي تا ته بدې ردې ووي که نه نو په دغه ټیم کې یوه فرشته راکوزه شوله. وی دې سړي تا ته بدې ردې وي او دې فرشتې سړي ته وی چې دا ته دروغ وایي، ستا د طرف نه دی فرشتې جواب ورکو. نو چې دې سړي بیا تا ته بدې ردې وي نو بیا فرشتې جواب ورکو. هوی چې په دریم ځل تا جواب ورکو نو فرشته لاړه او شیطان راغی کېناست. نو وی زه ځکه پاڅېدم. دا په دریم ځل چې تا جواب ورکو نو شیطان راغی، او چې دا ته جواب نه ورکوې نو ستا د طرف نه فرشته لګیا ده، فرشته لګیا ده. او چې تا جواب ورکو نو دا شیطان راغی کېناستو په دغه ټیم کې، فرشتې بیا جواب نه ورکو. او زه چې په کوم ځای کې شیطان نو هغه ځای نه پاسم، نو دا اوس شیطان راغی دلته کېناستو نو زه ځکه د دې ځای نه پاسېدلم. نو د هر چا سره ښه روابط. ما تاسو ته وي سړی غایبي وایي الله دعا ورته کوه، الله عزت نور سیوا که، الله په دواړه جانه خوشحاله که. نو ته به د بل بنده دپاره دعا کې او فرشته به راځي تا دپاره به دعا کې. نو خنده چې دا فرشته تا دپاره دعاګانې وکړي. نو ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي معاشره کې آپس کې ښکلي اخلاق، ښکلې خبرې، لعن طعن، دا خبرې معاشره کې یو بل ته نه کول، او د مشر د کشر د گاونډي د رشتہ دار د دې ټولو حقوقو خیال ساتل، او دا ټول په دې نیت کول چې ماله به پې الله اجر راکوي. زما اجر د الله سره دی او ماله به په دې خبرو باندې الله اجر راکوي، او الله دې زما په بدله کې د ده نه انتقام والي. ته په الله پرېږده چې ته بیا ووینې. رب العالمین دې د عمل کولو توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله.